الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. تاسو ته حضرت صاحب د درود شریف و فضائل بیان کړ په غلط سات کې تاسو بیا یې کړ په دغه وخت په اخلاص حضور یې ونه وکړ درود کې ور ډېر فضائل دي دا بیا بحث دی مستقل. الہ العالمین دی زمونږ په هر یو حرف باندې د قرآن عمل نصیب وګرځي. دا عزتمندو دا ډېر مبارک مجلس دی ځکه چې دا د مبارک کتاب په سلسله کې منعقد شوی دی او الله کتاب ته مبارک ویلی دی. هذا كتاب أنزلناه مبارك. نو چې څوک د قرآن عظیم سره تعلق ساتي او د قرآن عظیم نسبت هغه ته راشي نو هغه کې هم برکت پیدا کېږي. نو دا ډېر برکتي مجلس دی چې څومره ورته نږدې کېږي قرآن عظیم ته دومره به تا کې برکت پیدا کېږي. دا داسې کتاب دی. دا مجلس کې تاسو ناست یې په دې مجمع کې دا د قرآن عظیم نسبت ته دیتا د دې وجې نه تاسو په اسمانونو کې دا ښکاري لکه چې سړی د شپې راوځي دا ستوري څنګه پړقېږي هر یو داسې پړقېږي بر اسمانونو کې. الله جل شانه نه ملائک تپوس کې چې خدای دا لاسري چې داسې ښایسته ښایسته ښکاري وي دا زما د قرآن عظیم په ختمونو کې چې موږ دې بچو قرآن ته نسبت پیدا شوی دی او په هغې کې دو په خوشحالۍ کې ناست دا ډېر خو ستاسو دا ناسته ډېره قیمتي ده. دې ته ملائک زورېږي او ملائک پسېږي ورته. بهر حال تاسو ته نور تفصیل کوم دا وخت کم دی تاسو ته حضرت صاحب ښه تفصیلي په هره شعبه باندې هغه بحث وکړو تاسو ته ډېر په حساس بشاس طریقې سره. موږ خو بوډاګان موږ خو اوس هغه زور زموږ کم ځای کې دی خو به هر حال د تبرک دپاره همدومره غواړي دعالم که نور څه نشته. نو دا قرآن عظیم همیشه دپاره به ګورئ د دې په دې تشه میره کې چې آبادي هم نشته او زمنګ وحید الله مولوی سے دامت برکاتهم العالیہ الله دې په جون کې برکت واچي. زمنګ دا څلور کسان حافظان وګورځول هغه په سینو کې قرآن نسبت پیدا کړ. قرآن عظیم په حقیقت کې دا او په حقیقي معنی سره دا د الله کلام دی هم په الفاظو هم په معنی او نسبت جبرائیل امین ته شوی دی چې هغه خلیفه وګرځېده د الله تعالی او قرآن عظیم جناب آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته نو نبی علیه السلام دا دویم خلیفه شه د الله تعالی. نو قرآن عظیم دا تقسیم شوی دی په مختلفو شاخونو سره
چې چا د قرآن عظیم د معنیو خدمت وکړو نو هغه د قرآن هغه عالم شو د هغه د خلافت د نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته میراث شو العلماء ورثة الانبیاء ولې ویلی شي ځکه چې دوی د نبی علیه الصلاة والسلام چې د الله نه هغه خلیفه ګرځېدل او د نبی علیه السلام خلیفه وګرځېد او چې څوک د قرآن عظیم د اخلاق خدمت کی نو هغې نه الله تعالی صوفیه کرام ګرځوي چې هغه د معارفو د قرآن هغه خدمت کوي نو هغه په بلې طریقې سره خلیفه وګرځي د قرآن د اخلاقو خدمت وکړي او څوک چې د قرآن عظیم د الفاظو خدمت کوي او لکتا وحید الله مولوی صاحب الله دې د په علم کې برکت واچي دې بچو ته قرآن وي د موسی نو ته قرآن او د الفاظ حافظ قرآن شو نو د دې وجه نه دا خلفاء وګرځېدل دا هم خلفاء وګرځېدل ځکه چې قرآن عظیم د موسی نو ته راغی نو دا اخیری د دې وجه نه مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې د قرآن دا خدمتونه دي یو د قرآن الفاظ دي یو د قرآن معانی دي یو د قرآن معانی سره سره بیا حقایق دي او د حقایقو نه وروسته بیا معارف دي نو دا څلور صفت دا د قرآن خدمت دی الله دې بچو دا یو خدمت دو ادا کړ چې د قرآن د الفاظو تعالی په سینه کې کېناست د عزتمندو دا د نسبت الله سره پیدا شي دا په دې سلسله کې دی داخل شه دا بیا خبره ده خوشاله دا زموږ استاسو د والدینو د خپل خپلوانو ټول بازار به سبب د خوشاله دی الله دې دا مبارک او الله دې زموږ ټول بچي د قرآن سره د هغو نسبت پیدا کړي هیڅ یو عمل داسې نشته چې هغه سره وکړي او بل ته فایده ورسي بلکې هر یو خپل عمل به هغه ته میلاویږي چې چا وکړه لیکن قرآن عظیم داسې کتاب دی چې عمل یې زوی وکړه تا دې پلار ته پسر کېږي نو دا ولې ځکه چې قرآن عظیم ډېر عظیم کتاب دی دا د الله دی د دې نسبت اول الله ته دی ځکه چې الله د الفاظ او معنی دواړه دا د الله دی ادا چې ستا په سینه کې کېناست ستا د بچي په سینه کې کېناست دا ډېر لوی برکت دی ځمکې کوی چې ګوره لاش ته به څه نه وایي چې په قبر کې پروت دي دا به روح پروت دي داسې تر قیامته پورې او دا شی د احادیثو کې راغلی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ پلار شهید شو عبدالله په جنگ احد کې او ډېر کلونه ډېر وخت وشو چې هغه په قبر کې پروت و په هغه ځای باندې یا سړک راغی یا سرکاري څه نیر راغی حکم وشي چې دې ځای کې چا قبرونه لاسونه وباسېدل هغه چې خپل پلار قبر وکړي ساتي وې کتل پکې هغه وخت کې په جنګ احد کې شهدا ډېر زیات شو نو نبی علیه السلام حکم وکړ چې دوه درې کسان په قبر کې دفن کوي او چې کوم حافظ قرآن دی نو هغه قبلې طرف ته مخکې کېږي د کسی د خصوصي الله سره رابطه ده د الله کتاب یې په سینه کې پروت دی او دته نو چې د قبر کولاو کو وی زما د پلار قبر بالکل کفن او بدن داسې پورته تا به چې دا نن ښودلی شي په منځ کې سونو کلونه تېر شو نو دا تجربې ته ورسېږي هغه تجربې ته نه رسېږي موږ ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ایمان دی قرآن عظیم داسې کتاب دی چې شپاره د دې تعریفونه کوي د دې صفات بیانوي هغه انتها ته نه رسېږي نو د دې وجې نه عزتمندو دا صفت دې څلورو کسانو ته په دې میره کې حاصل شو دا د دې
مولانا صاحب دا د محنت ته او د کوشش ته الله دې د دوی په عمرونو کې برکات واچي او په علم کې الله تعالی برکت پیدا کړي لکه تاسو حضرت سے وایي نه سبا په مولای کې یا په امامت کې په دې کې څه شي دنیا څه شي لیکن چې دا خدمت څوک کوي نو دا خپل کولای او د هغه مدرسې د هغه درس ډېر خیال ساتي خپل کور کې کیسه اهم ضرورت وي ولیکن هغه په پرېږدي او د دې ضرورت په پوره کوي ځکه دا ستاسو بچو روحاني تربیت دی ته خو د بچو جسمانی تربیت کوي او دا روحاني تربیت دی چې دا سیدې ته دا قرآن ورغی نو دا په موضوع نشو ته په موضوع شو تا ته ممتاز شي او د لاسو کسانو شفاعت په دو کوي نو په لاسو کسانو کې چې په یو خاندان کې سړی په یو کور کې یو حافظ وګرځي نو بس څه چې لاس کسان چې هغه مستحق د جهنم وي هغه باندې حکم د جهنم شي وي او دې جنت ته راځي شي الله ته وایي چې ما وستا قرآن کړی هغه یې ځبه څومره عزتمند دا دې مبارک او ډېر خپل مجلس کې دا ناظري ولې الله حافظان کی او دا چې حفظ وکړو الله دې موږ توفیق ورکړي چې دا دو علم وکړي نو د دې وجه نه دا څو خبرې مې وکړې تاسو ته خبرې مخکې کافي دي او به هر حال دا تاسو له ما مبارکي درکړه چې په دې میره کې په دې لږو کورونو کې چې ځای په ځای نظر راغلي دا سرور حافظانو به دا بیا سرمایه ده نو بچو ته یعنې ډېر د قرآن ته ترغیب پیدا کوي اکثر دا بچي داسې وي چې دا چې د اسکول نه راشي نو بیا وروستو دودا شان زموږ په مدرسه کې دا قانون دی دو درس دي پکې غړ د سارے څلور بجې چې واړه راشي نو اسکول وخت پورې بیا اسکول ته ویځي راشي بیا چې د اسکول نه راشي نو 3 بجې بیا د اسکول والا چې کول وختي کم نه وي هغه 3 بجې هغه شروع شي تر ماسوتانه پورې واړه بار ما پرېږدي دا اکثر چې خرابي نه کړه دا مور خپل بیا نشته سر پکې دا وجه دا چې دا خپل بچو خیال دې ساتلی نو بچو اسه فضول مه پرېږدي چې کله د اسکول نه راشي روړې موړې خوري جمعه ته راځي اما مدرسې ته راځي دا الله تعالی الحمدلله دا خو مکه زمونږ په وختونو کې دا مدرسې ته باندې وي او دا دارالعلوم دې باندې چې هغه ته خلاص اوس الحمدلله ال یو کلی کې پدې میره کې الله تعالی تاسو ته چینه روانه کړې دی نو د دې نه پیدا حاصل وي الله دې زمونږ دا ټول بچي دا د قرآن سره د دوی نسبت پیدا کی او الله دې زمونږ ستاسو دې علاقه باندې الله تعالی دا سایه او دا چې کوم ختمونه وشو د دې برکات ته الله تعالی په دې باندې حاویت واری لري او الله تبارک وتعالى زمونږ دا حضرت سید دي زموږ علما چې څومره راغلي دي الله د دوی دا برکات په دې ځای کې الله تعالی خواري کی او الله موږ دې دین خادمان ګرځي